کم انسان چې په منځ کې سستی کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به 15 قسم عذابونه د په دنیا کې ورکړي. څو قسم عذابونه؟ 15 قسمونه. دا حدیث یاد ساتئ. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي تنزع البرکة من عمره، الله تبارک وتعالی به د عمر نه برکت لري کی. هغه درته ما وضاحت وکړو چې د عمر نه د برکت لرکېدو مطلب دا دی چې 100 کال عمر به تیر کړی خو چرته د خیر کار به نه وي کړی چې خلک یاد کړي. دته په خپل پته نه لګېدلی چې ما د عمر تیر پسې کې کو ما څه وکړو، پته ولګېده چې د په عمر کې برکت نه. او ما درته بعضې انسان به داسې چې په 13 کال به د دنیا نه تلوي مړ به وي، په 40 کال به مړ وي، خو هغه به د ځان نه وروسته دومره لوی کار پرېښوي چې هغه به څوک په 100 کاله کې ونه کړي، 100 کاله کې ونه کړي. دومره د دین غټې غټې کارنامې به هغه کړي. نو پوه شه چې د دې انسان په عمر کې څه برکت و، د دې انسان په عمر کې برکت و چې په 40 کاله کې دومره غټ غټ کارونه وکړو. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والثانیة تمحى سیمة الصالحین من وجهه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دویم عذاب په دنیا کې بلمازه سړی د پاره دا دی چې الله تبارک وتعالی به د مخ نه د نیکانو خلکو نښې ورانې کړي. په مخ کې به برکت نه وي، په مخ کې به نور نه وي، د رنګ به تک سپین وي خو مخ به بې برکته وي، چاته به خوند نه ورکوي، چاته به خوند نه ورکوي. او کم سړی چې د مونځ پابندي کوي که نه د دې په دې مخ کې به یو قدرتي نور فروت وي، یو قدرتي حسن فروت وي. څوک خو دا غواړي چې زه ښایسته شوی نو دی د مونځ پابندي شروع کړي، خاص کر د سهار د مانځو. څوک چې دا غواړي که نه چې زه ښکلی ښکاره شوی خلکو خوښولی په دې مخ کې مې حسن رالی نو دی د مونځ پابندي شروع کړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای والثالثه كل عمل يعمله لا يأجره الله عليه. کم نیک عمل چې دی کوي الله تبارک وتعالی به ورته په هغې باندې څه اجر نه ورکوي. کم نیک عمل چې دا انسان کوي دته په هغې باندې هېڅ اجر نه میلاویږي. ولې حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې مونځ نه کوي الله تبارک وتعالی د ده یو عمل نه قبلوي، الله تبارک وتعالی د ده یو عمل نه قبلوي. نو چې کله دی مونځ نه کوي نو که دی نور ډېر نیک کارونه کوي نو الله تبارک وتعالی ورله په هغې باندې بدله نه ورکوي. او والرابعه سلورم عذاب بالماز سړی ته چې په دنیا کې میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يرفع له دعاء الى السماء. ته د دعا اسمان ته پورته نشي. ډېر خلک وایي که نه مولانا صاحب زه ډېرې دعاګانې غواړم خو الله تبارک وتعالی راله نه راکوي، نو چې کوم شی غواړم هغه راله الله نه راکوي، نو دعا مې نه قبلېږي. نو اول دې وګوري چې دی د مونځ پابند دی او که نه دی. کم انسان چې په مونځ کې سستي کوي پرېږدي نه ګورئ، پریدی نه په مونځ کې سستی کوي، سستی الله تبارک وتعالی د هغې انسان دعاګانې نه قبلوي. دی به دعا غواړي خو الله وایي زه نه قبلومه. او پنځم عذاب بالمازه سړي ته چې په دنیا کې میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والخامسة لیس له حق فی دعاء الصالحین. بالمازه سړی چې دی که نه د ده د نیکانو خلکو په دعاګانو کې حصه نه وي، نیکانو خلکو په دعا کې د ده حصه نه وي. دا نیکان خلک چې لاس پورته کړي که نه او دی دعا غواړي و یا الله څومره مسلمانان چې دي په زړه کې چې څه شرعي حاجات دي هغه ورله ته پوره کړه، داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ الله تمام مسلمانان وبخه، داسې دعا غواړي که نه غواړي؟ خو چې کوم سړی بېلمازه دی که نه د دغې نیک سړي په دعا کې د ده حصه نشته. هغه وایي الله تمام مسلمانان وبخه، دا بېلمازه سړی په هغې کې داخل نه دی. هغه وایي الله د تمامو مسلمانانو د زړه حاجات پوره کړه، دا بېلمازه سړی په دې دعا کې داخل مړه دا څومره بدبخته دی. مونږ خو وایو زمونږ د غر کې کښتۍ چې روانې دي نو دا د دغې نیکانو خلکو په دعاګانو سره روانې دي. دا خو چېرته یو الله ولی لاس اوچت کړي مونږ ته پته نه، هغه لاس اوچت کړي وایي الله تمام مسلمانانو بخه، مونږ وایي زمونږ هم مسلمانان یو مونږ پکې رالو. هغه وایي الله د تمامو مسلمانانو د زړونو شرعي حاجات پوره کړه، مونږ وایو الله مونږ پکې هم رالو، مونږ پېژنې که نه پېژنې خو هغه مسلمان یادوي او زه پکې یم. داسې ده که نه ده؟ خو بېلمازه سړی وي نو دی د دغې نیک سړي په دعا کې داخل ګورئ نه دی. نه یې خپله دعا قبلېږي او نه چې ده دپاره څوک دعا غواړي نه هغه قبلېږي. نو ډېر کله ته خلک راشي نیکانو خلکو خواله وایي شیخ صاحب مولانا صاحب مفتي صاحب ما دپاره دعا وکړه. هلکه په خپله مونځ کوي که نه کوي؟ مونځ کوي که نه کوي؟ خو مونځ نه کوي نو ګوره د دې شیخ صاحب مفتي صاحب د دې پیر صاحب دعا ستا په حق کې نه قبلېږي، خو مونځ نه کوي. ها مونځ کوي بیا نیکانو خلکو په دعا کې به دې څه وي
حصہ وي. نو دا هغه 15 عذابونه دي چې بې المازه سړي ته الله تبارک وتعالی په دنیا کې ورکوي. الله دې زموږ حفاظت وکړي.